نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی تر تازه دی وی هغه انسان چې زما حدیث مبارک کې واورید هغه یاد کو او دا غینه مخکې بل ته ورسه تر تازه دی وی دغه انسان نو دا مولان احادیث مبارکه په خپل یاد او مخکې نور تم رسي دی به ټول عمر تر تازه وړ او زیړ وی ان شاء الله ځکه دا دعا د چا ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دی وی خوري بسو بیا به څه کوي الله نو د خپل بچونه عالمان جوړ کړي د خپل بچونه حافظان جوړ کړي عالم له الله ډیر لوی قدر ډیر لوی شان ورکړي حدیث مبارک کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه شو وی د الله پاک پیغمبر دوه دي دا یو ورور چې دا عالم دی او دا بل ورور عابد دی دا یو ورور عالم دی علم کړی دی خو صرف فرض مونځ کوي صرف څه کوي فرض مونځ کوي او فرض روجي نیسي او دا بل ورور عابد دی د شپې تهجد هم کوي نفلي روجي هم نیسي فرض خو کوي خو نوافل هم کوي نو په دې کې کم یو غوره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایله عالم پکې غوره دی څوک پکې غوره دی عالم پکې غوره دی اوس پستا په ذهن کې دا سوال راځي چې عالم څنګه غوره شو هغه صرف فرض مونځ کوي بیا ځان له اوده کېږي خوبونه کوي او کله کله وایي که نه یاره دا مولي صاحب پټو نفلي روجې نه نیسي مونږ ته بیان وکړي خو په خپله روجې نه نیسي مولي صاحب نفلي روجې چې نیسي نو دا 14 کتابونه به ورله بیا څوک پړاوي هغه چې سار شروع کړي د ماښامه پورې هغه مسلسل سبقونه وایي نو چې روجه ونی او بیا خو به پړسنن لخپې ورکړي اوده به شي نو بیا کتاب ویلی شي نو دلته 14 کتابونه هغه پړاوي نو هغه روجه څنګه ونیسي نو هغه صرف فرض روجې نیسي او فرض منځونه کوي نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا په دې عابد باندې غوره دی غوره څنګه غوره دی نبی علیہ السلام فرمایي کفضلی علی ادناکم لکه څنګه چې زه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې غوره یم دکه شانتې د عالم رور په دې عابد باندې غوره دی په دې عابد باندې غوره دی نو د خپل بچونه عالمان جوړ کړئ د خپل بچونه حافظان جوړ کړئ دا فز د مرګ یو صدقه جاریه ده او دا هم یاد وساتئ کو چرته د خپل بچی د صحیح تربیت او نکو په سمه لار دی روان نکو او په دې نشو تماشو په شراب او زیناونو او بدکارو کې د پرېښودو الله دې نکي او د دنیا نه لاړې نو څومره ګناهونه چې دی کوي ستا پکې برپور حصه ده ولی د پلار ذمہواری دا ده چې دی به د بچي صحیح تربیت کوي